امام بخاری رحمه الله څومره لوی شخصیت تیر شوی دی. د امام بخاری رحمه الله شاته دا د مور تربیت و، دی په وړوکوالي کې یتیم شوی دی او مور تقواداره پرهیزګاره زنانه وه، ډېره تقواداره او ډېره زیاته پرهیزګاره زنانه وه. په وړوکوالي کې یو امتحان خو پیدا رالو چې خاوند یې ترې نه وفات شو او دا بچی هم ورته یتیم پاتې شولو، بل ورور هم هغه هم یتیم پاتې شو. نو دا دوه یتیمان بچیو او د دوی تربیت یې کولو. خو بل امتحان ازمایش پیدا راللو چې دغه امام بخاری رحمه الله په وړوکوالي کې په سترګو باندې هم ورته ړوند شولو. نو یو طرف ته یتیموالی د هغې غم او پریشاني وه، بل طرف ته ورباندې دا پریشاني راغله چې دا بچی هم په سترګو باندې هم ړوند شولو. نو ډېره زیاته پریشان او ډېره زیاته خفه. خو لیکن زما عزتمندو تقواداره پرهیزګاره بیبي وه، د الله جل شانه سره ربط او تعلق او جوړو. نو فوراً د الله سره خپل رابطه شروع کړله، الله ته جړه او فریاد شروع کړلو. الله جل شانه د هغې جړه فریاد واورېدو او په خوب کې ورته ابراهیم علیه السلام راللو او دا بشارت او زیری ورته واورلو چې ستا د بچي سترګې الله جل شانه ستا د دعا په برکت سره جوړې کړلې. سهار چې راپاڅېدو نو واقعاتاً د بچي سترګې روغې رمټې وې. رستو د دې تربیت کوي دینا الله جل شانه امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله جوړ کړلو. او چې کوم کتاب د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په احادیث مبارکو کې لیکل دی، د هغه کتاب په باره کې د ټول امت مسلمه تقریبا اتفاق دی چې دا کتاب د قرآن پاک نه رستو صحیح ترین کتاب د دنیا په سر باندې هغه د امام بخاری رحمه الله دا کتاب دی. زما عزتمندو دا دومره لوی شخصیت چې دی جوړ شوی دی دا د مور په محنت سره، د مور د تقوادارۍ او د پرهیزګارۍ په